اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و تاسو ته معلومه ده چې په 4 تاریخ 4 جنوري باندې په ابازو کې اجاز خان ابازي چې په ثوابه رزړو کې ډي اس پی دی په چوټه راغلی او کلی ته خپل اجره کې موجودو نو داغه د ترزوی جنید خان نبیل نومي دکاندار ته 50 روپۍ ورکړې وې چې ماته ایزی لوډ وکړه. نو هغه ایزی لوډ د جنید خان په ځای باندې بل چاته لاړه. نو بیا د نبیل او د جنید خان په خپلو کې جګړه جوړه شوله په دغه چوجره کې او اجازه بازی په چوټه او هغه راغې موقع ته دغه جګړه هاتاپای پاغي کې ناصر خان یادې چې راغې او هغه سره تماچا وا هغه په ډزې وکړلې. نو ډي اس پی سه پاغي کې زخمی شو او د نبیل سره چاکو هغه باندې دغه ملګری چې او سید مالک هغه زخمی شو. بیا ډي اس پی سه او هغه زخمی هسپتال ته لاړل هغه دالته نه پیښور ته ریفر کړی شو او دغه پر راپورټ باندې اف آی آر شو. زمون نوې راغلی آی جی پی صاحب ډاکټر ثناء الله عباسي او شیر اکبر خان ډي آی جی مردان د دې خبره سختۍ سره نوټس واغسته او د ملزمانو د زر تر زره د گرفتاری احکامات جاری کړه او فضل شیر خان په سرکردګۍ کې ډي اس پی تنګي ایس ایچ او او د ډي پی او عرفان الله صاحب په هدایت باندې ډي اس پی فضل شیر خان او ایس ایچ او طارق سعید او انویسټیګیشن د طرف نه وسره امجد خان او مروت خان ای اس آی دا ټیم جوړ شو او دی هر هغه ځای چې کوم ځای کې د دې د گرفتاری امید کې دی شو نو چاپی وخلې او بیا فضل شیر خان دی دا د دې ټیم دوانه دا گرفتار کړو. نو علی ضرر چې دا تماچا اغم برآمد ده ملزمان گرفتار دي او تفتیش شروع ده. دا مونډه هډ وته مونډه هډ سره خوا کې پهاړی علاقه جت دغه نه دا بس دا وقتی مسله وا او وقتی دغه بس هغه کلو جګړه چې جوړ شي او بیا روان شي دا دغه یو کار شوی دی برای قتل فایرینګ دی او د یو عام شهري په دغه درجه ده. دا علت نمبر 10 مورخه 4-1-20 अंडर सेक्शन 324/34 تانا تنګي تفتیش شروع دی او اکثر زموږ د کلو د علاقو خبرې هم دغه سروانیږي وړو خبرو باندې وړو دغه باندې چې د یو بل اوریدل نه کیږي نو خبر روانه شي او بعضې ځای کې مس هینډل شي نو بیا ډېره روانه شي. دا هم دغسې یو اتفاقي غونډه کې کار دی ځکه چې د یو کلي دي د یو پلو دي یو بل سره پیژني نو مخکې نه څه داسې څه دښمني څه بداوي نشته دی.